نن شماری پلان کې غیر مقلد او پلان کې غیر مقلد. نو تاسو کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مقلد او غیر مقلد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلد، برد اغنا برد کنا سفیان ثوری غیر مقلد، سفیان بن عیینہ غیر مقلد. تابعین وغیرہ صحابہ کرام ټول غیر مقلد. کندا سوکستر شدا وی چودا مقلدین دشمن امام سے بمذہب زمانہ دا اب منهج نا غیر مقلد موجود غیر مقلد. سنگرونو تزو په خندا او مستی د دین لار کې تل ورکو قرباني تل ګرځي کو آزاد او حس کې شملي نظرانه مسرونه دل خپلواکي. سنگرونو تزو په خندا او مستی. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو غیرتمند مسلمانانو ورونو لا مذهب خناس رستمی یعنی د شل کروپو په مقابل کې شکست خورده چې ماشومان طالبان پر رستم کې شهیدان کړ او بیا جیل ته لاړو وابیانو په شل کروپو اخلاص کړو په دې شرط چې مذهب به پرېږدي. نو د په شل کروپو کې شکست وخوړو مذهب یې پرېښودو. نو یو سوال یې کړی اعتراض یې کړی او څلور دروغ یې ویلي دي. اعتراض دا کړی دی چې امام ابو حنیفه رحمه الله مقلد او که غیر مقلد، او څلور دروغ دا ویلي دي. اول دروغ دا ویلي چې امام شافعی رحمه الله غیر مقلد، دویم دروغ دا ویلي چې سفیان ثوری رحمه الله غیر مقلد، دریم دروغ دا ویلي چې سفیان ابن عیینه رحمه الله غیر مقلد، او څلورم دروغ دا ویلي چې صحابه کرام ټول غیر مقلدینو لعنت الله علی الکاذبین. اول به د دې سوال جواب ذکر کو او بیا به د دې څلورو دروغونه د الله پاک په توفیق پرده اوچته کو. سوال دا کړی چې امام ابو حنیفه رحمه الله مقلد او که غیر مقلد؟ جواب واوره. امام ابو حنیفه رحمه الله مجتهد او پاغه اجتهاد واجب دی، تقلید پرې نه دی واجب. مختصر جواب واوره. امام ابو حنیفه رحمه الله مقلد نو مجتهد، البته غیر مقلدم نو، ځکه غیر مقلد دی ته وایي چې نه مجتهدي او نه د بل مجتهد پیروي کوي، نه پوهي او نه د پوهې پسې ځي، نو غیر مقلدم نو. خو مقلد ځکه نو چې مجتهد او تقلید په مجتهد نه دی واجب. من اهل سنت والجماعت د تقلید په باب کې دعوه داسې لګو چې من اهل سنت والجماعت په اجتهادي مسائلو کې په مجتهد باندې اجتهاد واجب ګڼو او په غیر مجتهد باندې د داسې مجتهد تقلید واجب ګڼو چې دغه مجتهدواله په شرعي دلیل سره ثابت وي او مذهب مکمل مدوني او مذهب متواتر وي. او من مطلق تقلید ته واجب بذات او تقلید شخصي ته واجب بالغیر وایو. اهل سنت والجماعت په هر فن کې د هغه فن د ماهرینو تقلید کوي. نو دا دعوه چې مونږ لګو په دې دعوه ډیر اعتراضات دفع کیږي. یو د دې رستمی اعتراض هم پې دفع کیږي چې امام ابو حنیفه رحمه الله مقلد او که غیر مقلد. نور وابیان دا اعتراض په داسې عنوان باندې ذکر کوي چې تاسو د امام صاحب په مذهب یې، نو امام صاحب د چا په مذهبو؟ نو دا سوال ما درته دفع کړو چې امام صاحب مجتهد دی، په هغه خو اجتهاد واجب دی، تقلید پرې نه دی واجب. دا داسې سوال دی لکه یو څوک چې په موټر کې ناست وي او ووایي چې موږ د ډیرور سورلی یو، نو ډیرور د چا سورلی ده؟ یا یو سړی ووایي چې موږ خو په جامع مسجد کې د امام پسې اقتدا کړې ده، نو امام د چا پسې اقتدا کړې ده؟ دا د اعتراض جواب. او د څلورو دروغو نه پرده داسې اوچتو چې دی وایي امام شافعي غیر مقلدو، زه وایم لعنت الله علی الکاذبین. چا ورته غیر مقلد ویلی دی؟ غیر مقلد خو دې ته وایي چې نه مقلدي نه مجتهدي، نه پوهي او نه د پوه پسې ځي. امام شافعي رحمه الله خو مجتهدو، مجتهد خو غیر مقلد نه. د غیر مقلد تعریف دغه دی. دا نن سبا چې کوم غیر مقلدین دي د دوی تعریف دا دی چې دا نه مجتهدین دي او نه مقلدین دي، یعنی نه مجتهدین دی او نه د مجتهد پیروي کوي، نه پوهان دی او نه د پوه په راهنمایي کې په دین عمل کوي. امام شافعي صاحب خو مجتهد او غیر مقلد نو.
دویم سفیان ثوری هم داسې دی دی وایي سفیان ثوری رحمه الله غیر مقلد و زه وایم لعنة الله علی الکاذبین سفیان ثوری رحمه الله مجتهد او مجتهد نه مقلدی نه غیر مقلدی مقلد ځکه نه چې په مجتهد اجتهاد واجبي او غیر مقلد ځکه نه چې غیر مقلد دی ته وایي چې نه مجتهد او نه د بل مجتهد پیروي کوي سفیان ثوری صاحب خو خپله مجتهد و سفیان ابن عینه رحمه الله دریم دروغ دا ویلی دي چې سفیان ابن عینه رحمه الله غیر مقلد لعنة الله علی الکاذبین هغه مجتهد مجتهد غیر مقلد نه غیر مقلد خودی ته وایي چې نه مجتهد او نه د مجتهد پیروي کوي دا خو مجتهد او څلورم خطرناک دروغ دا ویلی دي چې صحابه کرام ټول غیر مقلدینو لعنة الله علی الکاذبین شاه ولی الله دهلوی رحمه الله فرمایي چې صحابه دوه ډلې یو مقلدین او بل مجتهدین شاه ولی الله دهلوی رحمه الله فرمایي چې د صحابه تعداد د 100,000 نه زیاتو او دا ټول صحابه دوه ډلې یو ډله د مجتهدین او بل ډله د مقلدین قرة العینین صفحه 251 د ابن القیم رحمه الله په قول مجتهدین صحابه کرام پکې 109 او باقی ټول صحابه مقلدین بیا دا مجتهدین درې ډلې مکسرین یعنی هغه صحابه چې ډېرې فتوی به ورکولې د دوی تعداد شپږ دی حضرت علی حضرت عبدالله ابن مسعود حضرت عمر حضرت زید ابن ثابت حضرت ابو الدرداء حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنهم اجمعین طبقات ابن سعد جلد 2 صفحه 52 متوسطین یعنی هغه صحابه چې درمیانه فتوی به ورکولې د دې صحابه تعداد شلو او دریم مقلین یعنی هغه صحابه مجتهدین چې لږې فتوی به ورکولې د دې صحابه تعداد 123 د دې صحابه په زرګونو فتوی په مصنف عبدالرزاق تهذیب الاثار او معانی الاثار وغیره کتابونو کې ذکر دي یوازې په مصنف عبدالرزاق کې تقریبا 80,000 فتوی دي مقلدین صحابه او تابعین به پوښتنه کوله او مجتهدین صحابه به جواب ورکولو نه به مستفتی مطالبه د دلیل کوله او نه به مفتی ورته د مسئلې سره دلیل ذکر کولو صرف په دې اعتماد به منل کېده چې په دې مسئله د مفتی سره دلیل شته چې همدې ته تقلید وایي نو یوازې په مصنف عبدالرزاق کې د تقلید 80,000 دلایل دي تقلید دغه ته وایي چې د یو مجتهد پر راهنمایي کې په دین عملو کې او مطالبه د دلیل ترېنه ونه کې اعتماد دی ور باندې وي چې دلیل ور سره شته او داسې د اعتماد سلسله په صحابو کې را روانه وه او 10,000 فتوی یوازې په مصنف عبدالرزاق کې دي تقریبا چې مستفتی یعنی تپوس کوونکي یعنی مقلد تپوس کړی دی او مجتهد جواب ورکړی دی نه مطالبه د دلیل شوې ده او نه بیان د دلیل شوی دی صرف دا اعتماد به چې په دې مسئله د مجتهد سره دلیل شته